انډیا پاکستان ته شکست ورکولو نه پس رمیز راجا د عمران خان خبرې هم حقیقت ښکاره کړي دي. عمران خان د پاکستان ټیم حواله سره څه بیانات په جاری کول، څه حکم به رمیز راجا ته جاری کول، تاسو له معلومه وي چې کله د پاکستان کې د پی ټی آی حکومت د عمران خان حکومت نو عمران خان د پی سی بی چیرمن رمیز راجا جوړ کړي وو. رمیز راجا ته مکمل اختیارات، رمیز راجا بابر اعظم ته مکمل اختیارات ورکړي وو او هغه ټایم کې چې کم ټیم کمبینیشن جوړ یو ډیر پرفیکټ ټیم د پاکستان جوړ شوی و چې هغه ټایم کې د پاکستان ټیم یو ځل د ورلد کپ فائنل ته هم وته، یو ځل د ورلد کپ سیمی فائنل هم د پاکستان لوبډلې کې لو کړو. جی ښا رمیز راجا اوس دا بیان جاری کړی دی چې کله عمران خان د ملک پرایم منسٹر او زه د بورډ چیرمن وم نو ماته به عمران خان وی چې ته فخر زمان اوپنر کا، فخر زمان ته اوپنر کا د ټیمو. هغه ټایم کې ما وی عمران خان ته وی چې اوس د بابر او د رضوان یو ډیره پرفیکټ جوړی ایز ا اوپنر جوړه شوې ده نو موږ لا نوې ایکسپریمنٹ نه کوو. بیا وی زیمبابوے نه چې کله موږ میچ بایلو نو عمران خان ماته ډیر زیات غوسه وای، ماته وی چې تعالی خو ما ویلو چې ته فخر زمان اوپنر کا، ته فخر زمان ولی اوپنر نه جوړې. خو بیا وی اوماغه زیمبابوے نه چې کوم ورلد کپ کې موږ میچ بایللو، اوماغه ورلد کپ کې موږ فائنل ته هم کوالیفای شو. نو بیا ما عمران خان کنوینس کو چې بابر او رضوان خوب نه راندي، خیر دی فخر زمان موږ په نمبر 2 نمبر 3 باندې چلو. خدینه علاوه عمران خان دا خبره هم کړې ده چې انډیا سټیم ډومبنه میچ چې کله انډیا د پاکستان چې د انډیا نه بایلو او عمران خان ته پته ولګید نو عمران خان دا وی چې زه دا حیرانه م چې دا اوس د پاکستان ټیم څنګه جوړ دی. زمونږ په وخت کې د پاکستان ټیم داسې ټیمو چې موږ نه د انډیا لوبډلې میچ نشو ګټلې او زما به د انډیا په لوبډلې باندې زړه خفه شو چې دا بیچاره زمونږ نه میچ هم نشي ګټلې، زما به د انډیا په ټیم باندې رحم راتلو. دا چاره بیان جاری کړی دی، دا یو لیجنډ کلاړي، یو لیجنډ کپتان عمران خان دا بیان جاری کړی دی چې دا څنګه تاسو اوس کلاړیان دي. زمونږ په وخت کې به خو زما په دغه ټیم باندې زړه خفه کېدو چې دوی به موږ نه میچ نشو ګټلې او اوس هم دغه ټیم راځي تاسو دوی نه میچ نشئ ګټلې. خو دې ځکه که موږ وګورو نو د انډیا ټیم چې کوم دی هغه ماډرن ډے کرکټ چې کوم دی هغه خپل کلاړیانو کې راوسته دی، خو د پاکستان کلاړیانو کې ماډرن ډے کرکټ نشته دی. او بل دا عرفان پټان خبره چې تاسو سره چوایس هم نشته دی، لکه تاسو چې د اوس کم کلاړیان راوستي دي نو دا کلاړیان چې تاسو ډراپ کړئ دی په ځای به تاسو جنگوي څوک، صرف دغه دوه درې چوایس دي بابر، رضوان او نسیم. دې نه علاوه تاسو سره چوایس هم نشته دی او دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې پاکستان د دومره ټایم کې کلاړیان هم نه تیار کړي. که تاسو د انډیا ټیم وګورئ د انډیا سره دومره کلاړیان دي چې 3 ټیمان راغی جوړیږي، یو داسې ټیمان به چې ښه مضبوط ټیمان به او داسې ټیمان به چې د انډیا سیکنډ ټیم ته به هم پاکستان دومره پاسانه شکست نه ورکوي، د انډیا تر ټیم ته به هم د پاکستان لوبډله دومره پاسانه شکست نه ورکوي. لکه دومره ډیر کلاړیان هغه تیار کړي دي چې دا ډیر داسې غټ غټ نمونه دي چې هغه په دې سکواډ کې نشته دي. ډیر داسې غټ غټ نمونه دي لکه یشسوي جیسوال، تاسو ګورئ څومره ښه کلاړي دي هغه دای سره نشته دي. دې نه علاوه نور هم داسې د دنیا کلاړیان دي چې څو نمونه به د ما نه یې صبر علی یاد چې هغه دای سره په سکواډ کې هم نشته دي. نو انډیا ماډرن ډے کرکټ اپناو کړی دی خو د پاکستان کلاړیانو کې ماډرن ډے کرکټ نشته. د عمران خان حواله سره ویډیو و د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.